हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम नन बा स्टार्ट को द बायोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूनिट नंबर फर्स्ट जमंग सरसो दाओ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूनिट 1 के मुंगा सेशन डिस्कस करो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट पदी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसो कुरा सिंपल पदी खबर जान पुआ कना چې په کیمستري اف کاربوهایډریټ کې موږ دا خبره ډیسکس کوله چې دا زموږ سره فار ایگزامپل یو کاربوهایډریټ دی او دا کاربوهایډریټ چې کومه چې د کیمیکل پراپرټیز دي د فزیکل پراپرټیز دي د سټرکچر د شیپ د څه قسم ریاکشنز کوي بیا د کلاسیفیکیشن چې په دې کې زموږ سره د 3 کلاسز دي مونوسیکراید اولیګوسیکراید ډایسیکراید پولیسیکرایډز وغیرہ بیا د مونوسیکرایډز مختلف ریاکشنز موږ ډیسکس کړیو ریډکشن اکسیډیشن اوسزون فارمیشن بیا په کاربوهایډریټس کې چې زموږ سره څومره ټایپس اف आइसोमर्स دي هغه موږ ډیسکس کړیو اپیمرز انومرز انانشومرز میوټا روټیشن او په لاست کې بیا موږ د کاربوهایډریټس امپورټنس او دغه فنکشنز سټډي کړیو مطلب اورال خبر دا ده چې په کیمستري اف کاربوهایډریټ کې موږ د کاربوهایډریټ کیمستري کته آوټساید دی باډي موږ آوټساید دی باډي کاربوهایډریټس چیک کوو چې دا زموږ سره څنګه سیز دی وس په میټابولیزم اف کاربوهایډریټ کې بس خبري په میټابولیزم کې دا خبره ده چې دا کاربوهایډریټ به زرا واخلم او دی به زه وخورم ګوره په فنکشنز کې موږ دا خبره کړې و چې کاربوهایډریټ چې د زموږ سره څه دی د مین انرژي سورس دی د دې نه موږ انرژي جوړو د دې نه موږ اي ټي پی جوړو او دغه اي ټي پی بیا زموږ باډي په مختلف فنکشنز کې یوز کوي نو زمونږ ګول بوس دلته سي په میټابولیزم اف کاربوهایډریټ کې چې دا کاربوهایډریټ کله ما وخړو نو د دې سره زما په باډي کې د نسکیږي زما باډي په دې کاربوهایډریټ باندې څنګه اکشنز کوي او په څه طریقه د دینه انرژي اخلي کلیر ده نو په کیمستري اف کاربوهایډریټ کې موږ سمپل کاربوهایډریټ د کاربوهایډریټ کیمستري ډیسکس کوله او په میټابولیزم کې بوس موږ ډیسکس کوو چې کاربوهایډریټ زه اوخرم زما باډي ته دننه لاړ شي نو په څه طریقه بیا زه دینه انرژي اخلم کیمستري اف کاربوهایډریټ سمپلی مین the study of carbohydrates outside the body and metabolism of carbohydrates simply mean the study of carbohydrate inside the body وس په دې ځکه یو کار کو د سی کار کو کنه چې دا ټوټل یونټ چې کوم دی میټابولیزم او کاربوهایډریټ د دې ځته یو اوورویو در کوم یو سکیچ پام در کوم چې په دې یونټ کې به موږ A to Z څه شیزونه ډیسکس کوو نو بیا به تاسو لګي ایزی شي تاسو به پوره اندازو لګي چې په میټابولیزم او کاربوهایډریټ کې به موږ څه سوایو صحیح شو یو روډ میپ تیارو نو په یو بلینک سلایډ باندې یو روډ میپ جوړو ګوره دلته به موږ سوایو موږ به فرست اف آل دا خبره ډیسکس کوو چې نمبر فرست په موږ انټروډکشن کوو د سشي انټروډکشن وکړو انټروډکشن اف میټابولیزم چې میټابولیزم څه ته وایي وات از میټابولیزم او د دې سره سره به دا ډیسکس کوو چې د میټابولیزم زموږ سره ټایپس څو دي کلیر سیکنډ بدل ته موږ ډیسکس کوو نو سیکنډ بدل ته موږ دا ډیسکس کوو ګوره کاربوهایډریټ هوته پیژنې کنه په یونټ فرست کې په کاربوهایډریټ باندې موږ ډیټیل ډیسکشن کړی دی نو هغه ته پیژنې خو اوس دا کاربوهایډریټ تر واغستو او دته وخړو مطلب ستا باډي ته دننه لاړو نو اوس په ستا باډي کې څه کیږي ګوره کاربوهایډریټ موږ مینلی ان د فارم اف سټارچ خورو او سټارچ ته پیژنې چې دا کم کاربوهایډریټ دی پولی سیکراید دی خو دا پولی سیکراید دغه شان ابزارب کیږي نه ستا بلډ ته د دې سره به څه کیږي د بریک ډاون به کیږي د برازي مونوسیکراید یونټ ته د بریک ډاون کیږي دا غي نه پس په دې ستا بلډ ته ابزارب کیږي نو دی بریک ډاون ته موږ وایو ډایجیشن نو سیکنډ بدل ته موږ ډیسکس کوو ډایجیشن اف کاربوهایډریټ مطلب موږ به کاربوهایډریټ پولیمر به موږ کنورټ کوو چرته پولیمر به موږ کنورټ کوو مونومرز ته لکه سټارچ چې د زموږ سره یو پولیسیکراید دی یو پولیمر دی نو دی به موږ کنورټ کوو چرته ګلوکوز ته ګلوکوز زموږ سره څه دي مونومرز دي او هغه ګلوکوز به بیا ستا د انټسټاین نه چرته ابزارب کیږي بلډ ته به ابزارب کیږي د ماوث نه واخله او تر د انټسټاین پورې د انټسټاینز پورې چې ستا په کاربوهایډریټس باندې ستا باډي کم اکشنز کوي انزایمټیک اکټیویټیز پکې کیږي د ټول سیزونه به موږ ډیسکس کوو په کم پارت کې په ډایجیشن اف کاربوهایډریټ کې چې مطلب کاربوهایډریټ څنګه زما باډي ماته د یو کمپلیکس فارم نه دی سمپل فارم ته کنورټ کوي کلیر ترډ به موږ دلته ډیسکس کوو ابزارپشن اوس ابزارپشن څه ته وایي ګوره په ډایجیشن باندې تاسو کار وکړو په ډایجیشن باندې تا یو پولیمر کنورټ کو چرته مونومر ته یعنی لکه په ایگزامپل دا زما سره یو پولیمر دی یو غټ کمپاوند دی په ډایجیشن باندې دته کنورټ کو سمپل کمپاوندز ته
वड़ो यूनिट्स ته کنورټ کو ډېرې مات دي کو بریک ډاون دی ولو کو فار ایگزامپل دا سره د پولیسیکراید او سټارچ دی سره ټیک شو نو تھرو پروسیس اف ډایجیشن باندې دیتا سکو دیتا کنورټ کو مانومرز تا سمپل یونټ تا ان کیس اف سټارچ د سټارچ څخه د بس سره سو کی د بس سره ګلوکوز یونټس مونوسیکرایډز دا کار ته پس باندې کو پولیمر دی مونومر ته کنورټ کو تھرو پروسیس اف ډایجیشن په مختلف انزایمټیک اکشن باندې ستا د خلینو واخله او تر سمال انټسټاین پورې د کاربوهایډریټ ډایجیشن کمپلیټ کیږي نو د خلینو واخله تر د سمال انټسټاین پورې په دې مینس کې په کاربوهایډریټ باندې مختلف انزایمټیک اکشنز وشي او هغه څه شي زی په زی مات شي دا غي بریک ډاون وشي او هغه کنورټ شي چرته مونومرز ته وس دا مونومرز په کوم ځای کې دي دا خو ته الریډي دا خوړلې و ټیک شو په سٹارټ کې وس دا مونومرز چې دا په کوم ځای کې دا به ستا په سمال انټسټاین کې نو وس په څه پروسس کیږي د دې سمال انټسټاین نه به دا مونومرز یا دا سمپل یونټ دا به ابزورب کیږي چرته ستا بلډ سټریم ته ټیک ته دا به چرته زی دا به زی بلډ سټریم ته نو کله چې د سمال انټسټاین نه سمپل یونټ یا مونوسیکرایډ یا مطلب مونومرز د دې ابزورپشن کله کیږي چرته بلډ ته نو دې پروسس ته موږ وایو دې ته به موږ وایو ابزورپشن کلیر ها د دې نه وروسته به بیا موږ څه ډسکس کوو انټري اف ګلوکوز انټو د سیلز وس ګوره د ګلوکوز وستا سره د بلډ پورې راغی ټیک شو د دې نه تا سٹارټ کړو ډایجیشن شو بیا ډایجیشن د سمال انټسټاین نه چرته راغی فار ایگزامپل داستا ګلوکوز دی د ګلوکوز بلډ ته راغی دینه پس په دا بیا وس جنرال سرکولیشن ته راغی د بیا ست لیور ته زی بیا به کم زی ترازی بیا به راځي سیلز ته فار ایگزامپل دا سره یو سیل دی ست باډي سیل دی نو وس د ګلوکوز فار ایگزامپل د زما سره څه دی ګلوکوز دی د ګلوکوز په وس د سیل ته څنګه انټر کیږي نو د لپاره مختلف میکانیزمز دي هغه څه به بیا ډیسکس کوو چې ګلوکوز به د سیل ته وسو څنګه دننه کیږي نو په فورث سټپ کې به موږ دا څه ډیسکس کوو چې هاو ګلوکوز انټر انټو دی سیلز مخکې بیا موږ ډیسکس کوو نو دین مخکې بیا موږ ډیسکس کوو د موست امپورټنت پارت اف this unit energy production ګوره موږ دا خبره کوو کنه چې کاربوهایډریټ موږ ولیکو کاربوهایډریټ از د مین سورس اف انرژي ډایټری سورس اف انرژي نو دا موږ سره لپاره خورو ډیره لپاره خو چې دینه موږ انرژي واخلو دینه موږ ATP واخلو نو وس ګوره دلته د دې څخه پر خطه پوښوي چې کاربوهایډریټ په سٹارټ کې ما څنګه وخړو نو ما ان د پام پولیسیکراید ان د پام سٹارچ وخړو وس دا سٹارچ تھرو پروسس اف ډایجیشن د کنورټ شو چرته سمالر یونټ یا مونومرز ته یا ګلوکوز ته دا غینه پس په ابزورپشن باندې دا ګلوکوز چرته لاړو بلډ ته لاړو بیا دا غینه پس د بلډ نه دا ګلوکوز را لچرته سیل ته نو چې کله د سیل تر انټر شو نو د دې نه پس په دې سیل کې څه سٹارټ شي د په دې سیل کې بر دې ګلوکوز ریسپایریشن سٹارټ شي ان تھرو ریسپایریشن با د بیا موږ سره کی انرژي برا کی ATP برا کی خو دا انرژي پروډکشن جست پر سمپل یو سټپ کې نه کیږي د دې کې مختلف سټپس انوالي ګوره دغه سیل زدلته کې رازوم کومه ګوره ورته دا پر ایگزامپل زما سره دا سیل دی او دې سیل ته څه چلو شو د ګلوکوز انټری وشو د ګلوکوز دننه راغی دا څه شی دی دا ګلوکوز دی وس د دې ګلوکوز بدل څه شروع شي د دبا بریک ډاون شروع شي د دبا لایسیس شروع شي د دبا سپلیټینګ شروع شي د ماتېدل به شروع شي او هغه پروسس ته موږ وایو هغه ته موږ وایو ګلایکولیسیس نو بیا بدل ته موږ ډیسکس کوو په ډیټیل باندې څه شي ګلایکولیسیس په ګلایکولیسیس کې څه کیږي دا ګلوکوز د دې ګلوکوز کنورژن سٹارټ شي د مات شي چرته پایرویک اسید ته کلیر ده د دې نه پس شي د دې نه پس زموږ سره یو بل ریاکشن سٹارټ شي هغه ته موږ وایو لینک ریاکشن او په دې لینک ریاکشن کې څه کیږي په دې کې دا کار کیږي چې دا پایرویک اسید چې د کنورټ شي چرته د کنورټ شي اسیټایل کو انزایم A ته صحیح ده او د دې نه پس بیا څه شي د دې نه پس بیا زموږ سره یو سایکل سٹارټ شي هغه ته موږ وایو کریبس سایکل او په کریب سایکل کې زموږ سره څه کیږي دا اسیټایل کو انزایم A د کریب سایکل ته دننه شي او دلته کې بیا څه جوړیږي NADH and FADH2 د دې جوړېدل شروع شي او بیا لاست ټپ کې زموږ سره څه شي په الکترون ترانسپورت
چین باندې د دې NADH او FADH2 د اکسیډیشن وشي او په لاست کې موږ لسه شراکی د موږ لراکی ATP ستته چې موږ وایو انرژي کرنسی اف د سیل. ګوره اوس په ته دلته کې په ریل کې داسې فیل کې چې په ریل کې میټابولیزم څه ته وایي د دې فیلینګز به اوس تا ته په ریل کې راشي چې وات از اکچولی میټابولیزم. نو میټابولیزم سمپل مطلب دا کنه چې په امپورټنس او په فنکشنز اف کاربوهایډریټ کې به بار بار موږ دا خبره کوله چې کاربوهایډریټ از د مین سورس اف انرژي اټ از د ډایټری سورس اف انرژي. زما باډي څه کوي د کاربوهایډریټ نه انرژي اخلي د کاربوهایډریټ نه ATP جوړي. نو اوس دا زما باډي د دې کاربوهایډریټ د انرژي څنګه جوړي د ATP د نه څنګه جوړي. نو دلته وګورئ وسو په سٹارټ کې موږ څه چلو کو کله چې موږ پالیسیکراید وخوړو سٹارچ یو خوړو نو فرست اف ال زما باډي هغه سره څه وکړل ډایجیشن یې ولا شروع کو ماتولي ولا شروع کو چې دې کله مات شو سمالر یونټ مانومر څخه کله دی راغې نو بیا دا غینه پس د څه شی شروع شو ابزارپشن شروع شو مطلب د ستاره سمال انټسټاین نه چرته لاړو بلډ ته لاړو د هغه نه پس د انټری وشو چاته سیل ته د موږ چرته انټر کو سیل ته انټر کو چې کله د سیل ته انټر شو نو دلته بس په دې سیل کې د نه څه شی جوړیږي د دې نه بس انرژي جوړیږي په کم پروسس باندې فرست اف ال بر دی وشي ګلایکالیسیس دا غینه پس بیا وشي لینک ریاکشن دا غینه پس وشي کریب سایکل د کریب سایکل نه پس په الکترون ترانسپورت چین او په اخر کې د مال شیر کی د برکی ATP. I hope چې وس پته د میټابولیزم اف کاربوهایډریټ په ریل مینینګ باندې پوه شوی چې په ریل کې میټابولیزم اف کاربوهایډریټ څه ته وایي. زموږ مین مقصد بسې په میټابولیزم اف کاربوهایډریټ کې زموږ مین مقصد دی چې موږ ګلوکوز کنورټ کوو چرته ATP ته د ګلوکوز نه موږ انرژي جوړو یعنی د کاربوهایډریټ نه موږ څه اخلو زما باډي د کاربوهایډریټ نه انرژي اخلي د بچ کنورټ کوي چرته ATP ته دا به زموږ په میټابولیزم اف کاربوهایډریټ کې مین مقصد دی. صحیح شو د دې سره سره په دې یونټ کې موږ نور څه ډیسکس کوو درې څلور سیزونه ډېر زیات امپورټنت دي. ګوره فار ایگزامپل تا کاربوهایډریټ ریچ میل کو نو جست افټر میل بس تا په بلډ کې تا په باډي کې د ګلوکوز کنسنټریشن ډېر زیات هاي خو ستا د باډي د ټوټل ګلوکوز انرژي ته نه کنورټ کوي د دې نه ATP نه جوړي ولې نه جوړي ځکه نه جوړي که د ټوټل ګلوکوز د ATP ته کنورټ کوي د نه انرژي جوړه کی نو دغه انرژي بس تا په باډي باندې ډېر زیاته سي سیوا وي نو دا د جست ویسټیج اف انرژي. نو د دې وجه نه ستا باډي څه کارو کی ستا باډي ایکسترا ګلوکوز سٹور کی ځان سره ایکسترا ګلوکوز کی کم چې ستا په باډي کې ایکسترا ګلوکوز دی ایکسترا ګلوکوز نو داسې کی سٹور کی او تاسو دا هم پته ده چې انیملز کې ګلوکوز سٹور کیږي ان د فارم اف ګلایکوجن. نو ګوره کله چې ستا باډي ایکسترا ګلوکوز سٹور کوي نو دې پروسس ته موږ څه وایو دې پروسس ته موږ وایو ګلایکوجینیسس. نو یو په دې یونټ کې موږ ګلایکوجینیسس په ډیټیل باندې ډیسکس کوو چې وات از ګلایکوجینیسس دا ایکسترا ګلوکوز سٹور کیږي څنګه نو دا سیس به موږ په ډیټیل باندې ډیسکس کوو. سیکنډ اوس چې کله ستا فاسټینګ سټیټ سیوا شو مطلب 12-13 غنټې تا خوراک اونکو نو کم ایکسترا ګلوکوز چې تا په جست افټر میل سٹور کړی د ځان سره ان د فارم اف ګلایکوجن نو د هغه واپس بریک ډاون به شروع شي ماتېدل به شروع شي او د هغه واپس کنورژن به شروع شي چاته واپس کنورژن به شروع شي ګلوکوز ته مطلب بریک ډاون اف ګلایکوجن به شروع شي او دی ریاکشن ته یا دی پروسس ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو ګلایکوجینولایسیس. دا به هم موږ په ډیټیل باندې ډیسکس کوو چې ګلایکوجینولایسیس څه ته وایي او د دې پروسس څنګه کیږي. تھرد دی موسٹ امپورټنٹ ګوره اوس تا د فاسټینګ سټیټ د دې نه نور هم سیوا شو. فار ایگزامپل دلته ګوره تا په 1 بجه باندې خوراک وکړو په 1 PM باندې تا خوراک وکړو صحیح شو نو په دې ټیم کې ستا په بلډ کې ګلوکوز هاي دي نو کم چې ایکسترا ګلوکوز دی هغه ستا باډي سکړل سٹور کړل ان د فارم اف ګلایکوجن تھرو د پروسس اف ګلایکوجینیسس. وس دلته فار ایگزامپل 9 بجې پورې ستا په دغه باندې کار وچلېږي ټیک شو په 9 بجې باندې ستا بلډ ګلوکوز په ډاون کېدو باندې شروع شي نو چې کله ستا باډي دا ډیټیکټ کی چې زما سره ګلوکوز ډاون کېدل شروع شو نو هغه څه پروسس شروع کی بریک ډاون اف ګلایکوجن شروع شي مطلب ګلایکوجینولایسیس شروع شي تا چې کم ګلوکوز ځان سره سٹور کړی دي نو د هغه ګلایکوجن بریک ډاون شروع شي او د هغې نه ګلوکوز جوړېدل سٹارټ شي. وس که ستا د فاسټینګ دې نه هم زیات شو مطلب واپس دا 1 بجې ته راورسېدی مطلب 24 hours تا تیر شو او تا خوراک نه دی کړی نو اوس ګوره څه به کیږي ستا په باډي کې ګلوکوز بالکل ختم شو
کم چې ایکسترا ګلوکوز تر ځان سره سٹور کړي ان د فارم اف ګلایکوجن نو دا غي هم ګلایکوجنولایسیس شو هغه هم ختم شو یوټیلایز شو اوس تا په باډي کې ګلوکوز نشته او تاسو په پته چې ستا برین ستا آی ستا ریپروډکټیو سیستم دا کنټینیوسلی ډیپندنت په چا باندې په ګلوکوز باندې دی په ګلوکوز باندې کار کوي نو ستا باډي لا ګلوکوز په کار دی او ستا سره ګلوکوز ختم دی ستا سره کاربوهایډریټ بالکل ختم دی او بل ستا فاسټینګ سټیټ هم څه دی ډیر زیات سیوا شوی دی او تا خوراک نه دی کړی نو اوس په ستا باډي څه کوي اوس په ستا باډي دا کار کوي چې د نان کاربوهایډریټ سیزونو نه بتاله څه جوړي دا غي نه بتاله جوړي ګلوکوز نان کاربوهایډریټ څوک دي لکه پروتین شو ټیک شو لیپډ شو د دې سیزونو نه بتاله څه جوړي د دې سیزونو نه بتاله جوړي ګلوکوز ځکه چې دا ګلوکوز تاله خامخا پکار دي ځکه چې ستا برین کار پرې دي ستا آیز کار پرې دي نو پاتې پکې بیا څه شو نو د دې لپاره به څه کار کیږي د نان کاربوهایډریټ سیزون نه به تاله څه جوړیږي ګلوکوز به جوړیږي او دې پروسس ته موږ څه وایو دې پروسس ته موږ وایو ګلوکونیوجینیسیس نیو مطلب د نوي سیز نه د نان کاربوهایډریټ سیزون نه به تاله څه جوړیږي ګلوکوز به جوړیږي او تا به خیال کړی ته په یو کس باندې 2 ورځې خوراک بند کا نو څه چلو شي داغه مسل بریک ډاون شروع شي داغه پروتین بریک ډاون شروع شي داغه لیپډز بریک ډاون شروع شي اورال ته یو ویکنس شروع شي کمزوري وته شروع شي نو دا ولې کیږي د ځکه کیږي چې د پروتین د لیپډز د سيزونه چرته کنورټ کیږي د سيزونه ګلوکوز ته کنورټ کیږي او د پروسس ته موږ سوایو د ته موږ ګلوکونیوجینیسیس نو ګلوکونیوجینیسیس به هم موږ په ډیټیل باندې مخکې ډیسکس کوو بل دلته به موږ ریلیټډ ډیزیزز هم ډیسکس کوو لکه کلینیکل کوریلیشن بر دې سيزونو کلینیکل کوریلیشن وکاو لکه هایپوګلایسیمیا څنګه راځي هایپرګلایسیمیا څنګه راځي ډایبټیز میلایټس کې کم کنډیشنز دي دا شان پچا کې یو انزایم ډیفیشنسي ده نو داغه بس افیکټ دي یا مطلب پچا کې یو ریاکشن نه کیږي یا د یو سیز اکومولیشن پکې کیږي نو د ټول سيزونه به هم موږ دلته ډیسکس کوو دا شپه زموږ سره د ټوټل یونټ اوورویو چې په دې یونټ کې موږ څه ډیسکس کوو وس په موږ راشو خپل پس پوینټ لا چې وات از میټابولیزم څه ته وایي او په دې لیکچر کې موږ صرف او صرف دا ډیسکس کوو چې میټابولیزم څه ته وایي او د میټابولیزم ټایپس به ډیسکس کوو کلیر نو میټابولیزم څه ته وایي میټابولیزم refers to all chemical reactions that occur within organism to maintain life ګوره ټوټل کیمیکل ریاکشنز چې په یو ارګانیزم کې کیږي د لایف مینټین کولو لپاره نو دغه ته موږ څه وایو دغه ته موږ وایو میټابولیزم ګوره دغه ته امپورټنت خبره ده کې کنه چې مینټین لایف نو د لایف د مینټین کولو لپاره موست امپورټنت سیز څه شی دی دا د انرژي چې انرژي نو لایف په مینټین چې انرژي نه نو لایف به ختميږي اوس دا انرژي به کم څه ناراضي نو دا انرژي موږ اخلو د سانه د فود نه موږ فود اخرو په دې فود باندې زمونږ باډي مختلف ریاکشنز وکي د هغه ریاکشنز په ریزلټ کې د دې فود نه موږ څه شی جوړ کو د دې فود نه موږ جوړ کو انرژي او دغه انرژي بیا موږ یوز کو پر ډیفرنٹ فنکشنز او زمونږ لایف مینټین کلیر نو د لایف د مینټین کولو لپاره چې په یو ارګانیزم کې کوم ریاکشنز کیږي نو هغه ته موږ وایو میټابولیزم بیا څه وایي these reactions are involved in converting food to energy ګوره food to energy د ټولو نه اولنې پرپز د میټابولیک ریاکشنز څه شی دی فود ټو انرژي دی ستا فود کنورټ کوي څه ته انرژي ته فود ته په کم پام کې خوري د کاربوهایډریټ په پام کې خوري د پروتین په پام کې خوري د لیپډز په پام کې خوري او دا ټول سيزونه تعالی څه درکوي دی تعالی ATP درکوي انرژي درکوي ګوره که ستا سره ATP نه وي ستا سیلز به کار نه کوي ستا مسلز به کنټراکشن نه کوي ستا برین به کار نه کوي نو د دې ټول سيزونو د دې مینټین کولو لپاره ستا په باډي کې د میټابولیک ریاکشنز کیږي او د هغه میټابولیک ریاکشنز اولنې پرپز څه دی فود ټو انرژي مطلب د ستا فود کنورټ کوي څه ته انرژي ته سیکنډ څه شی دی بیلډینګ سیلولر سټرکچرز په دې میټابولیک ریاکشنز باندې ستا په باډي کې سیلولر سټرکچرز جوړیږي لکه فور ایگزامپل انزایمز دي
مسلز فایبرز دي دغه شان مختلف سیل کمپوننټس دي تر چانه جوړیږي د پروتینز نه جوړیږي په میټابولیک ریاکشن باندې د دې سره سره نیوکلیک اسید دي د نیوکلیک اسید نه ډي ان اے جوړیږي ار ان اے جوړیږي په میټابولیک ریاکشنز باندې لیپیډز دي د لیپیډز نه تبه کتلی د هر یو سیل نه چاپیرا سیل ممبرین لګیدل او د سیل ممبرین جوړی د شانه د لیپیډز نه دا هم په میټابولیک ریاکشنز باندې جوړیږي دغه شان په کاربوهایډریټ کې هم تا ډیسکس کړي چې زموږ سره سیلولوز او کایټین دي ته موږ وایو سټرکچرل پالیسیکراایډز ځکه چې هغه موږ سره څه جوړي سټرکچرز جوړي تھرد پوینټ څه دی تھرد زموږ سره دی الیمینیټینګ ویسټ مطلب د ویسټ الیمینیشن د ګنده سیزونو د ټاکسیک سیزونو د باډي نه الیمینیشن اوس دا ټاکسیک سیزونو د کوم ځای نه راځي نو د مختلف میټابولیک ریاکشن په دوران کې یا په اینډ کې زموږ سره جوړیږي ایز ا بای پروډکټ لکه د پروتین میټابولیزم په دوران کې زموږ سره جوړیږي یوریا او دغه یوریا چې د ستاره باډي لپاره ټاکسیک ده نو دغه یوریا بیا ستاره باډي الیمینیټ کیږي تھرو کډنیز او په یورین کې بیا ستانه وزي دغه شان کاربن ډای اکساید په لنګز کې ستانه وزي دا هم یو ویسټ دی د دې سره سره یوریک اسید شو کریټینین شو یا مختلف ډرګز شو نو دا سیزونه ستا په باډي کې د ټاکسیک سیزونه دي د دې ټاکسیک سیزونو د الیمینیشن لپاره هم ستا په باډي کې مختلف ریاکشنز کیږي نو ګوره د میټابولیزم یا د دې ریاکشنز مین پرپز څه دي پرپز دا دی چې یو خو به دې باندې ستا فوډ انرژي ته کنورټ کیږي نمبر فرست نمبر سیکنډ څه دی بلډینګ سیلولر سټرکچرز مختلف سیلولر سټرکچرز په دې جوړي تھرد څه دی الیمینیټینګ ویسټ د باډي نه ټاکسیک او ویسټ سبسټانس هم موږ په دې ریاکشنز باندې الیمینیټ کوو ها بیا سوي knowledge of metabolism is necessary to properly understand the abnormalities associated with disease ګوره د دې خبرې سمپل مطلب دا دی کنه چې کله ته نارمل میټابولیزم باندې ته پوهیږي نو ته بیا په هغه کې په ډیزیز کنډیشن باندې هم پوهیږي خو که ته په نارمل میټابولیزم باندې نه پوهیږي نو بیا به ته ډیزیز ډایګنوسیس هم نشي کولی ګوره د دې سمپل اگزامپل زه تاله دا درکم چې فار ایگزامپل زما سره موږ وایو چې ګلوکوز چې کله سیل ته انټر کیږي نو په دې کې مین رول څوک پلی کوي انسولین پلی کوي او چې کله انسولین ستا سره په پراپر اماونټ کې ریلیز کیږي نو ستا انرژي پروډکشن به کیږي ستا بلډ ګلوکوز لیول به نارملی صحیح شو خو که کله ستا سره انسولین په پراپر اماونټ کې نه ریلیز کیږي نو ګلوکوز به سیل ته نه انټر کیږي نو انرژي پروډکشن به هم نه کیږي او ستا بلډ ګلوکوز لیول چې دا به صحیح هاي وي اوس دا تر کوم ځای نه پته لګي تا تر دې ځای نه پته لګي چې نارمل زموږ سره دا پروسس کیږي نارملی زموږ سره دا پروسس کیږي چې ګلوکوز کله سیل ته انټر کیږي نو په دې کې مین رول څوک پلی کوي انسولین پلی کوي او چې کله انسولین پراپرلی زموږ سره د انسولین پراپر اماونټ کې ریلیز کیږي نو انرژي پروډکشن به کیږي بلډ ګلوکوز به نارملی خو که په دې سیزونو کې تاسو اوس مسله راځي انرژي پروډکشن نه کیږي بلډ ګلوکوز لیول هاي دی نو ستا ذهن به کوم سایډ ته ځي چې په دې کس کې د انسولین ریلیز کم دی ټیک شو نو دا ډیزیز کنډیشن به تر څه نه پیژنې چې کله ته یو نارمل پروسس پیژنې نو ته بیا ډیزیز ډایګنوز کولی شي د ټرم میټابولایټ is applied to a substrate or an intermediate or a product in the metabolic reaction دې ځکه ته په دې خبره پوه کې چې د میټابولایټ څه ته وایي نو میټابولایټ زموږ سره هر یو سیس ته ګوره لکه زما سره دا یو ریاکشن دی A converted to B B converted to C دا زما سره starting substrate دی صحیح شو سٹارټینګ سبسټریټ ته دا زما سره میډل نه مطلب انټرمیډیټ ته صحیح شو دا زما سره فائنل پروډکټ ته نو دې ټولو ته موږ څه وایو دا زموږ سره یو جدا میټابولایټ دی دا جدا میټابولایټ دی او دا هم زموږ سره یو جدا میټابولایټ دی په یو میټابولیک ریاکشن کې چې کم سیز مطلب سبسټریټ ته په سٹارټینګ کمپاوند دی یا مطلب دا څه دی انټرمیډیټ دی یا دا فائنل پروډکټ دی دې ټولو سیزونو ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو میټابولایټ لکه د کاربوهایډریټ په کیس کې موږ سره ګوره ګلوکوز دی ګلوکوز کنورټ شي پایرویک اسید ته او په لاست کې د بیا څه شی جوړ شي اي ټي پی جوړ شي نو دا اي ټي پی هم زموږ سره یو میټابولایټ دی پایرویک اسید هم یو میټابولایټ دی او ګلوکوز هم څه دی دا میټابولایټ دی کلیر ده مخکې راځه types of metabolism نو د میټابولیزم زموږ سره mainly two types دي ٹھیک شو میټابولیزم is broadly divided into two categories two types دي نمبر فرست زموږ سره د کټابولیزم او سیکنډ زموږ سره د انابولیزم کټابولیزم څه ته وایي break down of molecules to produce energy degradative process for example glycolysis beta oxidation of fatty acid simple خبر دلته دا یاد وساته چې بدی کې زموږ سره څه کیږي break down کیږي په کم ریاکشن کې یا په کم پروسس کې چې break down کیږي توړ پوړ پکې کیږي ماتول پکې کیږي نو هغه ته موږ وایو هغه ته موږ وایو کټابولیزم سیکنډ پوینټ پکې یاد ساته چې د کټابولیزم
په ریزلټ کې به د موږ سره کوي انرژي برا کوي ټیک شو ډیګریډیټیو پروسس مطلب بریک ډاون والا پروسس دی او د دې ایگزامپل زموږ سره دی ګلایکالیسیس ګوره د لایسیس د چې په کم ځای کې هم راغی لایسیس د لایسیس مطلب دی سپلیټینګ یو سیز ماتول بریک ډاون نو دا چې لایسیس د کم ځای هم ولید نو دا به کم پروسس دي خو چې هغه پروسس تر څه درکوي انرژي درکوي نو دا پروسس به زموږ سره یي کیټابالیزم لکه زموږ سره دی ګلایکوجینولایسیس صحیح شو ګلایکالیسیس چې په اخر کې لایسیس راغی دا به کم پروسس دي دا به بریک ډاون والا پروسس دي او دې ته موږ وایو کیټابالیزم دغه شان زموږ سره بیټا اکسیډیشن اف فیټي اسید دا هم څه دی په دې کې هم موږ فیټي اسید د دې بریک ډاون کو او دنه موږ اي ټي پی جوړو نو دا پروسس زموږ سره څه دي دا دی کیټابالیزم وس انابالیزم تراشه انابالیزم بالکل ایگزیکټلی د دې اپوزیټ دی څنګه دلته موږ کول بریک ډاون دلته بوس کیږي بیلډینګ مینلی په کیټابالیزم کې بریک ډاون کیږي او په انابالیزم کې څه کیږي بیلډینګ کیږي دلته جوړېدل کیږي دلته ماتېدل کېدل صحیح شو وس ګوره دلته څه وایي بیلډینګ اف کمپلیکس مالیکولز فرام سمپلر ون د سمپلر یعنی د سمال یونټس نه به یو غټ کمپلیکس مالیکول جوړیږي ټیک شو ریکوایرینګ انرژي ګوره بل امپورټنٹ ډیفرنس دا دی کنه چې دیو موږ له انرژي پروډوس کوله د دې نه موږ انرژي اغستا خو انابالیزم چې دی به انرژي څه کوي دی به انرژي غواړي دی به انرژي یوز کوي اگزامپل بایوسنتیټیک ریاکشن هغه ریاکشن چې په هغه کې سیز جوړیږي هغه ته موږ وایو بایوسنتیټیک ریاکشن لکه مثال ته پروتین سینتھیسس ګلایکوجینیسس په ګلایکوجینیسس کې ته وګوره نو زموږ سره ګلایکوجن جوړیږي پروتین سینتھیسس مطلب پروتین جوړیږي نو چې یو سیز جوړیږي نو هغه ته موږ وایو هغه ته وایو انابالیزم 3 مین ډیفرنسز دلته یاد ساته 3 مین ډیفرنسز په کیټابالیزم کې څه کیږي دلته کیږي بریک ډاون ټیک شو یو سیز ماتیږي دلته څه کیږي دلته کیږي بیلډینګ یو سیز جوړیږي ټیک شو سیکنډ دلته څه کیږي دلته یو لارج مالیکول کنورټ کیږي سمال ته چې ماتیږي نو مطلب غټ سیز به وړو کې ته کنورټ کیږي دلته وسه کیږي دلته یو سمال مالیکول کنورټ کیږي لارج مالیکول ته یو سیز موږ جوړو کنه دیوال موږ جوړو نو وړي خښتې موږ راغونډې کړي هغه نه موږ یو غټ دیوال جوړو نو دغه زموږ سره څه شی دی دا موږ بیلډینګ کوو نو سمال سیز به موږ کنورټ کوو څه لارج سیز ته بل مین امپورټنٹ ډیفرنس تھرډ ډیفرنس دا دی چې دی به انرژي پروډیوس انرژي دی به انرژي پروډیوس کوي او دی به څه کوي دی به یوز انرژي نو دا 3 مین ډیفرنسز دی بچا کې په کیټابالیزم او انابالیزم کې او کته به کې بیا هم کنفیوز کیږي نو ګوره دې لپاره د یو شارټ ټریک درکمه کیټ کنه دلته کیټ ته نو کیټ کنورټ کا کټ یو سیز کټ کول ټیک شو کټ کول څه شی دی دا بریک ډاون دی نو مطلب کیټابالیزم از ا بریک ډاون پروسس ډیګریډیټیو پروسس کلیر ها مخکې راشه The term amphibolism is used for the reaction which are both catabolic and anabolic in nature. For example, Krebs cycle. دا پکې د میټابولیزم یو تھرډ ټایپ دی هغه ته موږ وایو امپیبولیزم امپیبولیزم مطلب دا چې داسې پروسس چې داسې ریاکشن چې هغه کیټابولیک همي او انابولیک همي صحیح شو لکه زموږ سره کریب سایکل چې دی دا زموږ سره څه دی دا امپیبولیک دی په کریب سایکل کې کیټابولیک اکټیویټي کم کیږي نو په دې کې د اسیټایل کوانزایم ا بریک ډاون کیږي نو چې بریک ډاون کیږي نو دا کم پروسس شو کیټابولیک شو خو د دې سره سره په دې کې د الفا دا هم کېدای شي چې د الفا کیټوګلوټیریټ نه پروتینز جوړیږي یا مطلب د اکزیلو اسیټیټ نه ګلوکوز جوړیږي یا د سټریک اسید نه کولیسټرول جوړیږي نو مطلب دغه کې څه سيزونه جوړیږي او څه سيزونه بریک ډاون کیږي نو دا کم پروسس شو چې کیټابولیک پکې همي دا پروسس کیټابولیک همي او انابولیک همي نو دې د بیا موږ وایو امپیبولیزم صحیح شو او اگزامپل است سره د کریب سایکل کیټابولیزم اکر ان 3 stages وس دا کیټابولیزم یعنی دا بریک ډاون په 100 stages کې کیږي په 3 stages کې کیږي نو وس فرست تاسو وایي کنورژن اف کمپلیکس مالیکول انټو دیئر بیلډینګ بلاکس نو څه چلو شي ګور دا کمپلیکس مالیکول دی نو د کنورټ شي بیلډینګ بلاکس ته کدا پالیسیکراید دی د کنورټ شي مونوسیکراید ته کدا پروتین دی د کنورټ شي امینو اسیډز ته کدا لیپټ دی د کنورټ شي فیټي اسید ان ګلیسرول ته سیکنډ څه وشي فارمیشن اف سمپل انټرمیډیټ او سمپل انټرمیډیټ په ټولو کې په کاربوهایډریټ لیپټس په ټولو سيزونو کې زموږ سره مینلی څوک دی اسیټایل کو
A دی صحیح شو بیا سوی اکسیډیشن اف اسیټایل کو انزایم A د اسیټایل کو انزایم A بیا په کریب سایکل باندې دغه بریک ډاون شروع شي نو دا 3 مین سټیجز د مسره کیږي په کم پروسس کې په کیټابولیک ریاکشنز کې کلیر ده نو دا زموږ سره میټابولیزم اینڈ ټایپس اف میټابولیزم نیکسٹ لیکچر کې موږ سٹارټ کوو ډایجیشن اف کاربوهایډریټس هغه پر خپل سټڈی کوي آل دی ویری بیسٹ